بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. سورة هجر ترتیباً سورتون دا قرآن 15 او نزول کی 54. ترتیباً سورتون دا قرآن 15 او نزول کی 54. ربط ما قبل سرا چې دومره بیاناتونه بعد که بیام نمانی وخر روان دی چې نادم بشي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اتنے بیانات کے بعد اگر پھر بھی نہیں مانتے تو ایک وقت آنے والا ہے جس میں وہ پشیمان ہوں گے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. مدارنگی دین دی بطور نظام پیش کو دا ہر نبی پیش کرو مچلی نہ منی نو پھر ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. خلاصہ ندی صورت کی دو دلائل عقلیہ اور پنځه نمونې د تباه شدو قومونو. دو دلائل عقلیہ اور پنځه نمونې د تباه شدو قومونو. پنځه نمونې د تباه شدو قومونو. درې د مخکې امتونو نه او دو د دې امت. درې د مخکې امتونو نه دو د دې امت چې اشاره ورته کوي په الکتاب المبین سره. په ابتدا کې تمهید سره د ترغیب نه، تمهید مع ترغیب. ابتدا کے تمہید مع ترغیب. په درمیان کې اعلان دی چې د ابلیس مه منئ. د ابلیس مه منئ، دا ستاسو ابایي دشمن دی. د ابلیس مه منئ، دا ستاسو سره ابایي دشمن دی. او د پیغمبر خبرو منه، او د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبره امنه. اخر کې تسلی نبی علیہ السلام ته او نور تبعی مزامین. اخر کې تسلی نبی علیہ السلام ته او نور تبعی مزامین. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را انا الله ارى. یا عالم دې په معنا د دې حروف الله پاک. تلک آیات الكتاب، آیاتونه د کتاب دی تمهید مع ترغیب. او دا سورت چې دی قبل الانعام وبعد یوسف.
قبل الأنعام وبعد يوسف. قبل الأنعام وبعد يوسف. تلك آيات الكتاب هداية كتاب وقرآن مبين. وقرآن مبين دو معنی دی، ظاهرون کے دا متعدی معنی او واضح دا لازمی معنی. تلک آیات الکتاب ہدایة کتاب دی وقرآن مبین، قرآن دے واضح یا ظاهرون کی. ربما يود الذين كفروا، ربا برای تکسیر او برای تقلیل مراجدہ. ربما يود الذين كفروا، وربا دا پر تکسیر او دا پر تقلیل. اور ډیر کرته بواړیا کسان چې کافران دي، لو کانوا مسلمین، لو تمنایا، لو کانوا مسلمین، ارمان کدي مسلمانانو. او ربا چې د پاره تقلیل شي نو وجه دا ده چې کافر به بیهوش شي، نو چې په خود شي نو تمنا به وکړي. دا معنا کړل علامه تفتزانی رحمه الله. ذرهم پرید دی اکلو چې خوري، ويتمتعوا في دواخلي ويلهيهم الأمل، ويلهيهم الأمل. علامات د بدبختۍ چې دي یو بخل دی، بې بنیاده امیدونه ساتل لري لري، او د دې مقابله کې زهد دی. او دارنګ یو سړی حرص کوي، قسوت قلبي، طول عمل اوږده اوږده امیدونه، جمود العین، سترګې وچې، او د دې چې بالعکس دي نو هغه علامات د نیکبختۍ. تفسیر قرطبی جلد 10 صفحه 2. او غرزولی دی دوی لره بی بنیاد امیدونو فسوف یعلمون، زر دی چې پوه شي دوی. ځکه یو سړی دا خبره چې کوي که نه زه به ژوندی یم، دا کار به انشاءالله وشي، نو دا سړي کې سستي پیدا کوي، سبا ته مه پرېږده. انسان دغه دی خوا کې مخامخ ورته مرګ دی، امید ډېر لرې دی. وما هلکنا من قریة، او نه دي هلاک کړي موږ یو کلي الا ولها کتاب معلوم، مګر د هغې دپاره لیک دی معلوم. ما تسبق من امت، نه مخکې کېږي د امت نه د اجل د هغې، وما یستاخرون وروستو کېږي. وقالو وی دی یا ایها الذي، ای هغه سړیه شکوه ده چې رالیږلی شوی دی په ده باندې ذکر، انک لمجنون، یقینا ته خو لیونی. لو ما تاتینا بالملائکة، ولې نه پیش کوې موږ ته ملایکه رښتونې. جواب:
ما ننزل الملائكة إلا بالحق نرى لكم ملائكة لرا إلا بالحق إلا بالعذاب إلا بالحق إلا بالعذاب إلا بالتحقيق ولإظهار الحق. او بدغه وقت یو دوی ته مهلت ورنکړی شي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یقینا منګه را لګل دي ذکر لري قرآن لره وانا له لحافظون یقینا منګه حفاظت کوي. مامون الرشید بهر کله یو اجلاس را وخته په دې کې به قرا او مختلف خلک وو یو سړی په ګډیر خط تقریر وکړو خلکو له خوان ورکړ د بل کله سړی ورته وی چې زه يهودي وم او ما د تورات په زرګونو نسخې جوړې کړې دي او د انجیل یو بل نه مختلفې او خلکو سینې سره لګولې دي وما د قرآن کریم یو نسخه قدرې غلطو جوړ کړو یا ترجمه غلطه وه زما په مخ باندې خلکو ویشتي نو پته ولګي چې قرآن کریم انا نحن نزلنا الذکر او بیا زه مسلمان شوم د دې د وجې لقد ارسلنا من قبلك یقینا رالېږلي موږ مخکې ستانه هغه فرقو پخوانو کې ما تاتي من رسول نه راته دي رسول الله کانو مګر دوی پاپور ټوکې کولې کذالک دارنګې نسلکو موږ سارو دی لره نسلکو دی استهزاء لره یا دی قرآن لره فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې خو بیا هم ایمان نه راوړي بیا هم ایمان نه راوړي لا یؤمنون به ایمان نه راوړي په دې باندې وقد خلت یقینا تیر شوي دي واقعات د پخوانو ولو فتحنا عليهم بابا دوم آیت سره لګي بره څه وی کنه لو ما تأتينا الملائكة إن كنت من الصادقين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء كولاوكم بدي من دروازة الأسماننا فظلوا فيه يرجون طول رجب باقي کی خیجی دوی خبیم ایمان رو سحر عام ده نظر بندی خاصه ده لکه اکثر چې دا مداریان چې دي کنه ډوګډوګي وਹੀ کنه دلدلی مداریان نه مداریان ډوګډوګي وਹੀ دي نو دا کې نږدې چې څوک دا आवाज ورته هغه ته نظر بندي وشي نو بیا به کوزه کې وبو واچي او ته اوس کې هغه نه شربت جوړ شي یا به کسرو پر ځای چړاو به کې وینه به شروع شي دته نظر بندي وي یا به ډبه باندې داسې کې کولاو به کې هغه نه پیسې ورځي او به ورسته خلکو ته واز کې مال 10 روپۍ راشي نو دومره پیسې پیدا یا به سړی ودري الګ بودري وتر زبر کسوړو ورتونی شي وټو خي هغه باغي واشي د شتي د دې تسوي نظر باندې سړی ته تاګه چي لګا دا حل موږ ټول چې عمران خان د خلکو ناګي وستل لقالوا ويبدو انما سكرت ابصارنا قسم يقينا بن كريشي د نظرونه زمونږه بل نه بلکې موږ قوم مسحورون په باندې سیر کړی شوی یا مسحورون موږ ګډور خلک یو موږ څه یو ګډور یا مسحورون موږ مناسب مرټل شوی خلک لقد جعلنا في السماء بروجا دلیل عقلی ذکر سازي یقینا ګرځول موږ په اسمانونو کې بروجن بنگلې یا بروجن ستوري ترجمان القرآن وي یا بروجن قالی غټه غټي یا بڑی بڑی سیارات
شبیر احمد عثمانی فرمائے یا منازل لنر و دسمومی یا سوی منازل لنر اسمومی یا برج اغا اسمانی قیلی چی داغی ملائک داغی چوکیداری کی وزینا خسته کړی دی ما للناظرین لپاره د کتونکو وحفظنا ما حفاظت کړل دی وحفظنا حفاظت مې کړل دی من کل شیطان رجیم دار شیطان رټلی شوی نه الا من استرق السما مگر اسو چې په غلا سره وکی دی دا مبتدا فاتبعوا شهاب مبین دا خبر نور پسې شي لمبخ کارا اپیران چې دی جنات دوی سره لړۍ جوړ کی یو بل باندې داسې ناس او بل دا دی چې د دې وزن خو نه یتشکل باشکال مختلفه نو داسې لړۍ جوړ کی اسمان برب الله رب العالمین کل یوم هو فی شان نو دی خبرې کی الله خبرې کی نو دی خبر ووري نو بره چې تاسو خیال کړئ په دې اسمان کې غټه تیزه شغله لاړه شي او دا وطنونه رڼا کېدای شي اوس کتلې چېرته ستوری چې لاړ شي دا ملایک دو ولي ملایکو دو ولي نو که دوی خبره اورېدلي او کته را منتقل کړي نو یو نه بل نه کته دنیا ته راشي او چې دغه لمبه ولا راچولې ټول وولي معامله قصه ختم شي خو چې یو بل نه منتقل شوي نو دنیا ته د ساحر او د نجومي په زړه کې واچي نو یو خبره صحیح او شل غلط شلو پورې دروغ وتلي که یو خبره ولې صحیح ځکه چې هغه خبره نه راغلي که والارض مددناها ما ازمر عامله مددنا الارض مددنا ما ازمر عامله والارض مددناها ازمک ما غړول والقینا فیها غړول دي وغرزولي په دې کې رواسي غرونه وانبت فيها تكورين په دې کې من كل شيء موزون هر شی برابر موزون استاد د پایم ګرځولي په دې کې ما اسباب د گزاران او نه تاسو ومن لستم له برازقين او نه تاسو غلره خوراک ورکون کی وان من شيء الا عندنا خزائن او نشته یو شی چې دا خزانه ما سره نشته وما ننزله نرالكم منغا غيره الا بقدر معلوم مگر باندازي مقرر سره سړی ته ګورو وارسلنا الرياح اور علیکم بادون لواقع دوبون ډک فانزلنا من السماء ورود اسمان مان باران فاسقيناكم سقوم تاسو لره هغه سقوم تاسو لره پتا سو وما انتم له بخازنين او نه تاسو هغه جمع کون کی خطاب د جنس مخلوق ده وانا لنحن نحيي لا غيرنا او یقینا منغا جندي کول کوم مړه کول کو نحن الوارثون ام میراثرون کیو ولقد علمنا المستقدمين جزء ثاني د غیب دانه دري او یقینا معلوم دي مونږ ته استاسونا مستقدمين منكم استاسونا ولقد علمنا المستاخرين او مونږ ته معلوم دي مستاخر مستقدمين مستاخرين مستقدمين ما خلق الله مستقدمين څوک دي ما خلق الله او مستاخرين هغه څوک دي ما لم يخلق الله چې الله لا نه پیدا کړی دا ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ یا مستقدمین قرون ماضیہ او مستاخرین امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا امام مجاہد فرمائی مستقدمین قرون ماضیہ مستاخرین امت محمدی یا مستقدمین بالطاعة مستقدمین بالطاعة او مستاخرین عن الطاعة دا معنی کرلا حسن بصری رحم الله یا مستقدمین
مصلين في وقت الأول، مصلين في وقت الأول، أو مستأخرين مصلين في وقت الآخر. امام اوزاعي دا معنا کړ. او بل مستقدمين في صف القتال، په جنگ کې مخکې رواني رسو کېږي في صف القتال. او مستأخرين عن الصف القتال، امام مقاتل لا معنا کړ. چا کړل؟ امام مقاتل عن الصف القتال. یا مستقدمین فی صف الاول فی الصلاة، مانځ کې اول صف کې ولاړی. او مستاخرین عن الصف الاول فی الصلاة، ابن عباس دا معنا کړل رضی الله تعالی عنہ. خو جنازه کې ګوره اخیری صف کې ثوابي، او مانځ کې باورنی صف کې. اوس خلک جنازه کې مخکې صف کې څه کورديږي؟ جنازې سیاسي شي دي چې تصویر راشي جنازه، او دې تلاقي خو چرته جمعه ته چې راشي سیاسي لډران دا سره تصویر راوستي چې مخکې صف کوله مونږ نه کېږي تصویر وباسي. جنازه کې باندې موږ کې موګه کې داسې ولاړی ها زر به تصویر وباسي. کله بلاس داسې خو کله به څنګه داسې کله چې تکبیر وکړي دې خو به دې خو لکه جنازه کې وداس نشتی که نه الله اکبر دی که دې داسې وګوري چې څوک لاس خو نه وچتوي او وطن پکې رکول هم ته اسیرات صاحب داسې کېده کله به داسې کېده کله به داسې. هڅه پکې بیا اودس هم بدلېږي د خرزانو. بس دا خلک هم خره ده نو څه پې کوي. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك ويحشرهم دا ربستا يقنا ربستا دوی برا جمع کی يقنا دا الله رب العالمين حكمت ولا علم ولا دي. ولقد خلقنا الإنسان زجر دي او تعقیب پیدا کرل منگ انسان من صلصال دا وچ خاورنا یا من صلصال دا آواز کون کی خاورنا من حمائم مسنون دا خطی خمبیرنا یا مسنون سلیخناکا مسنون سلیخناکا یا مسنون اڑولی شوی یا مسنون بدبودارا یا مسنون مانا زڑا یا مسنون منی اغگلی شوی. والجان خلقنا الجان خلقناو او پیدا کړه ما پیری لرا من قبل پخا من نار السموم د اور د ګرمیاوانه. دا ټول کارنامې د الله رب العالمین چرته زی بل ولې زی جان څوک ترادف وي په ابلیس او په جان کې. څوک چې ابلیس او جان خو یو شی دی کنه. څوک چې نه دا ځان لدی او ابلیس د دې لکه میخه غوا نو البقر کالجاموس الجاموس کالبقر نوع مختلف دي جنس یو دی. اسلین چا تاسو کې ابلیس خداشته هغه دعوت ولیمه کې مال دعوت نه راکړي وما څه به ترجیح کوي. نو د کلامي وادي مونږ ته دعوت رانه کې مونږ ته څه پته لګي. سوال سره ته پوښتنه کې ستاسو شاګردو مرګره د درس حق نماز نو هغه واده شته کې مونږ ته پته مونږ ته نه دی وی ها چې به دوه کال وروسته زیو شي هغه به لګوي شي به ما چرته ویني هغه څوک یې زما پلار نو حق نمازو اسره حق نماز او ما شاګردو واده کړو ولې زه څنګه پیدا شوم
آرامي أمينة فسجد الملائكة شديد فإذا سويتو کله چې برابر کوم دلاره حکم په دمن می روح خپل نو شیدا پر شیدا کون کی سیدا کوم ملائکو ټول اجمعین اجمعون په جمع الا ابلیس مگر ابلیس نو کړه انکار وکړو چې شیدا د سیدا کون کو نه قال یا ابلیس ورته الله پاک ابلیس سری تعالی الله تكون من الساجدين چې نشته د سیدی کون کو نه قال دی علم نیم ځان نه مناسب ما لپاره چې زه شیدا کوم یو بشر ته چې پیدا کړی تا غلره من صلصال من حمأ مسنون دا واس کون کی خاورنا من حمأ مسنون د خټ خمبرینا قالوا يا الله رب العالمين ابا غټ سخت منتوي قالوا يا الله رب العالمين فاخرج منا وزد دينا فانك رجيم يقينا ترټل شوی او یقینا پتا من لعنت د زما الى يوم الدين تر ورځ د قیامت پورې نو قیامت پورې د الہ خو د انتها د غیر راځي نو تر قیامت پورې به په لعنت کې بیا بنوي نه جواب تفسیر جمل ورکړه ده ثم ازدادوا معها عذابا دائما ثم ازدادوا معها عذابا دائما ثم ازدادوا معها عذابا دائما بيقول الله بك عذاب نوم زي خو کله کله غایه په مغایه کې داخله وي کله کله غایه په مغایه کې داخله وي قالوا يا الله پاک یقینا ته مولا درکړې شو نه تر ورځې معلوم پورې قال دی ربي رب زما په سبب د دې چې تا گمراه کړم مالره زبا خسته قوم دي ته بسما کې او گمراه قوم بدله ټول الا عبادك مگر بندگان ستا من د دینه چې خالص دي قالوا يا الله رب العالمين هذا صراط دا اخلاص الله زما دا علی ما مستقیم نزدې ده یا دا خبره ان عبادی یقین بندگان زمانشته تعالی باغی من سلطان مگر هغه څوک چې تابعداري وکړستا من الغاوین د ګمراهانو یقینا جهنم وادستا سره زیستا سره اجمعین ټول لا سبات ابواب دا غي د پاره و دروازې دي لكل باب منهم جزء مقسوم او د هر دروازې نه حصہ دا مقرر مقسوم و دروازې پاوله کې با عصات المؤمنین په دویمه کې به يهودي اوله کې بسوکی عصات المؤمنین دویمه کې يهود او درېمه کې نصارا څلورمه کې مجوس پنځمه کې مشرکین او شپږمه کې منافقین ځکه ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار او یو دروازه د هغه چا د پاره ده لمن صلى السيف على امتي چې څو زما په امت باندې اصلحه او چته کې بیګونه اصلحه او چته کې او عمل کې پوه دغه دا خلک چې دي کنه قاتل مقتول دوړ په جهنم کې قاتل ته پته نه لګي چې ولې قتل مقتول ته پته نه لګي څه شوی حدیث کې راځي القاتل المقتول في النار د پاسه نه سبا کواله اند نه وای شهادت والله اله الا نو معاملہ ټول خړی ته معاملہ هیڅ پته نه لګي محسن سے بھی شہید کو امام عالم رهبر او د ټول علاقې او د لکی مروت نه د ټول دنیا مشه ملنګ د زمانه او گریوان به دې پړډل او ټوپې به دې کله الټا په سر او محدث او منطقي اشپیر او دوه خیر غلب ادا څه وتخو او په کلک تخ هیڅ وسایلو کمه ورته نه او په تخ به پروت
لرګي په ترخ نه دې به بخاري تلاوت شپې بس بوزدو د بار وته او دسله ابا غسل خانه باندې لپاس وکړه وخت او دې ال د بخاري شریف کولا پاتې شو او د اساس سرخي کې خو دل دي اطلاق په دې جوړ شي نو دا اصلي ته بتو او وی مسلمان یا بده جهاد و مجاهد و نو بیا به محسن صاحب ته سوای که محسن صاحب شهیدی نو دا دهشت ګرد دی دا مجاهد نه دی دا بیمانه دا جاسوسان دي موږ ته فتوی راکولې موږ ته میسیجونه کولو سم دي ممکن به راکولې دا ته واجب القتل ماته نو متي شي باندې متا مون خوارج ویلي متا خوارج نه وینا مې خوارج تعریف دل راځي مته قصې مکو همون به تامنی فدایی کوم خودکش وی خودکش مو ابدی فدایی بو ته جهاد نه مې تقیسه بتقي مقي پرېدا مې دا شپږم کال ووم کال اتم کال دمکین راکی خدای پاک تر اوسه پورې بچ ساتي به راکی او مرګ حق ده اوس دې چې یو سره راشي دا ولې دې چې تاسو دې بلوزي نو دې کا دې نه خو نعمت خو بل نشته اګه ما داس کو ته طالبان زت دې بوت ولا امتحان على أمتي منهم جزء مقسوم إن المتقين يقين المتقين في جنات بجنة كذي بولو كذي داخل ادخلوها بسلام آمنين أولي شوتج داخل شديد والسلام سرا آمنين بامن سرا ونزعنا ما في صدور من غل أو لربكم من غاجب سنود دي كذي بغض دنيا كي بغضي كان وسمات أخذ ميلا وده خبان لا ناس رأى ما سجنت كي بغض نكي لکه ته د خپل غزان دومره ښکاریږي چې او مزوق مثلا او غلمان به ګرځي چې به ګرځي غلمان او خدمت بکې دلته کې هغه کلیات غنی کې غلي کې کنه غنی خان نو چې وای ملاجان چې په جنت کې حوري پاندې دي وای ملاجان چې په جنت کې حوري پاندې مست سپین او بربند دي مولین چې دا وای وای ګوره بمبري ته چې خولې د لاړو ډکه شوه خوله کې اوبه راغلې د ښځې ذکر یې شروع کړو خو بیا ځان لیونه شو که نه دا بل ځان لیونه شو کیسه له تا واده کړلی که نه ګڼشاریان خو زر واده کېږي لندریان دا خلک ولې نه ورکېږي بیا څه وضوح چې ولې ورکېږي ګوره بمبري ته چې خولې د لاړو ډکه شوه او خانگو کې د حورو ته الحمد قلحورو داسې کافي او بیا وایي چې جنت کې به د ادنا جنتي اویا حوري او غلمان به او دا به ګرځي بیا کوابي و مابالي قرآن کې الله وایي وایي که دغه وي جنت مولا رب دې ورله بوزه زر او دغه دلتوب نه زما زر زره دی خوښ څخه چې ستا ښځه بالکان دي او اور وي که عذاب وي تېروم به لکه خان او تام صاحب الله شړه د ښځې نه غلمان ما پورې به د کابل کې یو ځل تقریر کوم هغه کې خان دی ښه سړی دی اما ته مولوي صاحب د دې بل مقصد دی ته پرې نه پوهېږي مې څنګه مقصد دی زه منطق باندې پوهېږو قرآن یادولی شو صرف نحو ویلی شو اوس د خپل مورنۍ ژبه باندې نه پوهېږم وینا د دې مقصد بل دی ما ورته مې ته خو ډېر د خرج وې ما ته مولوي صاحب ته کنځل کوې نه ته ما په مقصد نه یې پوهه مقصد بل دی کنځلو بیا څه مقصد دی ليس بالمقصد ونزعنا ما في صدور من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم نورسي دي تفيا بدي كنسب استوماني ولا هم وما هم منها بمخرجين او نبي دي دين وستنكي نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم خبر كي بندگان ما چه غفور رحيم ځکه ایمان چې دی د بین الخوف والرجا دی عمر رضی الله تعالی عنہ خوف غالب ابو از موسی اشعری باندې رجا غالب ابو درداء رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عمر دی به باس کو کنه یو من رجا او پلار من رجا غالب او بل من خوف غالب
وأن عذابي يقين عذاب زما هو العذاب العليم عذاب درناک دے ونبئهم خبر کدوی لرا من منود ابراہیم علیہ السلام واقعہ لوط علیہ السلام یا مخ کی سره لگی اذ دخلوا علیک رج داخل شبابن فقالوا دی سلاما سلمنا سلام اور سورۃ ہود کی راضی قال سلام سورۃ ہود 69 نمبر آیات قال ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون من خطان یریو تاسن یریو قالوا دی لا توجل میرے انا نبشرک بغلام علیم ملائکیوں نے پیجندل عالم الغیب نہ دے انا نبشرک یقین منذر درکو تعالی رب غلام علیم پو او غلام علیم پو سرا قال دی ابشرتمونی علی ایسا زیر را کوئی مداسماتا پا دی خبر منی چی رسی دلنے ماتا بڑا والے ندسی شی زیر را کوئی قالو دی بشرناک بالحق زیر در کو تلر پاک سر فلا تکونن نمکی گلد نو میدنا قال دی من یقنت سوک دے چی نو مید بشی در رحمت دا اللہ رب العالمین مگر رزال گمراہ خلق قال دی ما خطبکم سلیشان ستاسو ایر علی گلشو قالو دی نا ارسلنا کن منگر علی گلشو قوم دلو تل قوم مجرم تا الا آل لوط مگر آل لوط علیہ السلام یقیناً دیم بچکو طول را مگر خزر دا اندازه شوی دا پا دا عذاب کی یقیناً دا غابرین دا فلما جار کلچراغ لوط علیہ السلام تا مرسلین قال دی انکم قوم منکرون یقیناً تاسو قوم یناشنا قالو دی بل جئناک بما کانو بی یمترون ما جئنا لزررک ما جئنا لزررک بل جئناک بما کانو فی یمترون ما جئنا لزررک قالو دی بل جئناک بلکہ راغلی منتاتا بما کانو فی یمترون باعثی چی پائی کی شک کی وآتیناک بالحق اور اورل منتاتا حق وإنا لصادق من رشتنی فأسری بآلک بقطع من اللیل بوز آل قل بقطع من اللیل پیسد اشپکی واتبع ادبارهم او زید دی رستو ولا يلتفت منكم احد او ندی گوری التفات دینے کی منکم استاسونے وکس او زی طرف تتاز دو حکم کی دیشی وقضینا الی او منگا فیصلہ اکڑا الی دیتا دا کار میں فیصلہ کا ان دابر حولا چی بنیاد دا خلقو مقتوعون بستر شوید مصبحین بسار پٹین کی دا ابتداء وجاء اهل المدینة اوراغ آل دی مدینة آل لخار یستبشرون یو باللہ خوشالین ورکول زیر ورکول قالوا ان هؤلاء ضيفي يقينون دازما بالمعنى فلا تفزعون ما مشر موي واتقوا الله اذا الله رب العالمين ولا تخزون وبدر دموه ما بيزتكوا قالوا دوی اولم ننهاك ایسنی منی کڑا منتلرا دا عالمینونا قال هؤلاء بناتی دازما جنکی دی کتاسو دا کار کون کیے نبنی کا سر واخلے لعمرو کا قسم برای دعا لعمرو کا انہم لفی سکرتیم یقنن دی پو اغب خودی خپلی کی آمون بیاقل دی رو بجی سے با دا صورت ورید اللہ رب العالمین مشر موئی قال دوی هؤلاء بناتی دا زمان خادا وشو لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة ونسلوا إلى الأواز تندر مشرقين دنر رخدو پٹیم کدا انتہا فجعلنا نومے گرزودی عالیہ لاندی لپاس طرف صافیہ لاندی اومورل پدی منی حجارت من سجیل کانی دا بخو خورو یقنن پدی کی دلائل للمتوسمین دا سوچ کو ان کو دا پارا وَإِنَّا يَقِنًا دی لبی سبیل موقیم پاغلار برابر منی دی دا شام لار دا ان فی ذالک یقینا بدی کی دلائل قوم پارا چی مومنان دی وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لِظَالِمِينَ دوی منمون یقینا خواندان دا بانڈی والا دا ظالمو ما بدلوا دینو وَإِنَّهُمَا او یقینا دوی چی لبی امام مبین پلارینی غمن دی
یعنی سیده پراته دي. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين درېمه نمونه او تحقیق دروژن کړو خاوندانو د حجر د میدان والا المرسلین پیغمبران لرا وآتینهم آیاتنا ورکړو ما دې آیاتنا قل فکانوا عنها موردین دي داغه مخ واړو وکانوا ينحتون من الجبال بيوتا حال مقدره کورونه خونو نو تعبیر په کور سره جوړیږي وکنه وکانو دی ينحتون من البي من الجبال غرنا بيوتا كورنا امنين فارام سر ونسل دوی لرا چغي مسبين د سار په وخت کې فما اغنا عنهم کفایت نکړه دی بچ نکړه دوی لرا کفایت نکړه دی لما کانو یکسبون اجدی کسب کو وما خلقنا السماوات ضرورم دلیل امانت پیدا کړی اسمان نظم کیا پوندري کې الا بالحق الا بالتحقيق والازار الحق وان الساعه يقين قیامت رات من کې فصفح الصفح الجميل نمخوړ او په خسرو سره یقینا رستا لخلاق العليم دلیل د قیامت دی یقینا رستا اول خلاق د الله پاک خلاق دی مبالغه ده پکې العليم علم ولا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تسليدا يقينا درکړي مونږ ته آیاتونه مکرر یا تیوال یا سورۃ فاتحه می درکړي ده یا و مزامین می درکړي دي یا تیوال می درکړي دي یا سورۃ فاتحه می درکړي والقرآن العظیم قرآن عظیم ولقد آتيناك سبعا من المثاني لا تمدن عیناک امواړوا سترګې خپلې هغه طرف ته هغه چاته متعنا بی ازواجا منهم چې موږ فایده ورکړله په هغې سره اقسامونه دي ته همغه غمجن کېږه په دې باندې وخفض جناحک او ښکته کړه څانګ خپل للمؤمنین دپاره د مؤمنانو دې کې تشبیه ده کما انزلنا علی المقتسمین الذين جعلوا القرآن عزين نسنگا ولقد آتيناك سبعا من المثاني لکه چې درکړې مې تعالی را قرآن عظیم لکه چې نازل کړې مې په تقسیم کوونکو باندې چې دې ګرځولې د قرآن ټوکړې ټوکړې بعضې مني د خواهش مطابق او بعضې نه مني بعضې مني او بعضې نه مني سورة انعام 91 نمبر آیت تجعلون قراتیسا تبدونا وتخفون کثیر تبدونها وتخفون کثیر سورة انعام 91 نمبر آیت او دویم معنی د قرآن اطلاق په مخکې کتابونو منم کی فکان داود یقرأ القرآن وهو یقرأ القرآن مشکات شریف کی حدیث یا وکسانو عاص ابن وائل اسود ابن مطلب اسود ابن عبد یغوس ولید ابن مغیرہ حارث ابن تلاتلا او دا بپلارو ګدرو کې ناسو او کوڅې تقسیم کړې وې د مکې معظمې او خلق به بدزونه کول خلق به بدزونه کول نو الله رب العالمین په دې باندې عذاب نازل کړ الله په دې باندې څه چلو کړو عذاب نازل کړ دا ټول ختم کړ یا کما انزلنا علی المقتسمین الذين جعلوا القرآن عزین نازل کړه مې دې کتاب قسم کوونکو باندې په دعوت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګرځولې د خپل قرآن ټوکړي ټوکړي او سورته نحل کې غالبا کنمل کې براشي قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك اهله دی په قسم خور چې مونږه
نو خپل قرآن ټوکړي ټوکړي کړ چې نازل کړی مې کتاب په قسم کوونکو باندې په عداوت د نبی علیه السلام چې ګرځولې د خپل قرآن ټوکړي ټوکړي قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه او یا دا پنځه کسانو په عذاب الهي باندې الله رب العالمین هلاک کړي الذين كسان انزلنا على المقتسمين الذين كسان جعلوا القرآن عظيم وربك قسم دي پرستر نسألنهم تقوس بكم اجمعين دټولنا اما كانوا يعملون دامن دي فصدا بما تؤمر نصاب بیان کو عارض عن المشركين مخوړ د مشرکان اصل کې فصدا کدا شیشه چې نو ورځيږي ماته شي زری زری نو بیان به صفا کې ان کفیناک المستاذین غواخ بو کومنګستا المستاذین د ټوپ کوونکو دام یو پینځه کسان عاصم بن وائل وغیرہ وغیرہ دی وټو کولې نبی علیہ السلام پسې بیا په الله رب العالمین عذاب ورولې الذين كسان يجعلون مع الله چې ګرځي د الله سره اله بل فسوف يعلمون زرد پوبشي ولقد نعلم او تحقیق من معلومه ده انك يضيق صدرك دل تنګي راځي پتا مني بما يقولون په سبب د وینا د دي د فطري امر دي وته توحید بیانوه پروا مکوه فسبح بحمد د خفقان علاج سره تسبیح او بیان کول فسبح بحمد ربك تسبیح بیانوه سره د حمد در خپلنا وکم من الساجدين او شد سیدی کوونکو واعبد ربك او عبادت کوه در خپل حتی یاتیک الیقین تر دې چې راشي تا امر یقیني چې هغه مرګ دی نو انسان مکلف دی تر مرګ پورې و چې روایت کې راځي چې انبیاء علیه السلام ژوند دي او یصلون فی القبور په قبرونو کې منځ کې دعوت تلذذ د پاره خو هغه مکلف نه دي هغه څه دی مکلف نه دي مکلف څه پوری د دنیا په اذا مات الانسان انقطع عمله او چې خوب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله خوب لیدل چې رڼا راغله د مونږ کوي ما ستا ټول ګناهونه معاف نو دې لا حول ولا قوه الا بالله نو تیار راغله په ځان دې په علم خلاص کوي په علم نه په فضل الله او خدای وی پیغمبر ته عبادت ربک تایه دې کلکی او ته ما ته وی چې ما نور عبادت ما کومه بزان ته پورا کړی دې نو وی زوی نه نو انبیاء معاف نه دي ته ماته چې نور عبادت مکو نو عبادت په هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې ژوندې او صادر کی دا څنګه ده چې سړی په ډېر عبادت سره بیا تا د می اخر د می فارغ مباش بیا اخر به د فارغ د څنګه کی نو عبادت ربک حتی یاتیک الیقین عبادت کوه هغه وخت پورې چې راشي تا امر یقیني بس زي وجهت زمان